نو دې جمعه کې به انشاءالله د ښځې د حقوقو باره کې یو څو خبرې کوو. الله پاک په قرآن کې فرمایي وعاشروهن بالمعروف، ښځې سره به ښایسته ژوند تېروي. یو خو د ښځې ګوره حق دی چې کله ښځه تا را واده کړله نو د هغې نان نفقه، د هغې جامې پیزار، د هغې ته د وس مطابق سکونت کور یا د کرایي یا د خپل یو کمره دوه کمرې، دا یې په تا باندې حقوق دي. یو د هغې سره ښایسته زندګي تېرول دي. دا یاد ساتئ موږ او تاسو خو هغه ته روټۍ رسو، د هغې جسماني خیال ساتو، خو نور زما او ستا اخلاق داسې وي چې زما او ستا نه په کور کې ښځه ډېره زیاته پریشانه وي او هغه داسې وي چې ته کله کور ته دننه کېږي هغه وایي جهنم ما باندې لازم شو راغله. داسې ځان جوړ کړو چې موږ کور نه بهر یو چې زموږ ښځې خفه وي او چې موږ کور ته راځو چې زموږ ښځې خوشحالې وي. او دا د رسول الله مبارک او د صحابه او د تابعینو همدغه اعمالو همدغه کارونه. په قرآن کې راځي ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف. دا یاد ساتئ څنګه چې د سړي په ښځې باندې حق دی نو د ښځې هم په سړی باندې هماغه رنګې مثلهن هماغه رنګې حق دی. صرف حاکم سړی جوړ شوی دی، د کور مشر سړی جوړ شوی، باقی حقوق چې کوم دی دا به متساوي وي. سړی به د ښځې هم خیال ساتي ځکه چې په قرآن کې الله فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. ښځې ستاسو دپاره جامه ده، تاسو د ښځې دپاره جامه یې. دا جامه چې سړی اچي ځان سره نږدې لګوي که نه جامه سړی په 3 فوټه اخوا کې اچي، دا جامه د سړي سره نږدې وي د بدن سره او د جامې سره د سړي بدن نه ښکاري. نو د ښځې سره هم ځان ته نږدې کول پکار دي او چې ښځه د سړي وي هغه به خوشحاله وي، هغه بل چاته ضرورت بیا ډېر نه کوي. ښځه خو ډېر ښایسته شی دی، موږ ته جهنم جوړ کړی دی. نبی علیه صلات وسلام فرمایي تاسو کې بهترین سړی څوک دی؟ څوک وایي چې ښه افسر وي، څوک وایي ښه عالم وي، ښه مفتي. رسول الله مبارک فرمایي تاسو کې بهترین سړی افسر نه دی، په تاسو کې بهترین سړی ښه عالم نه دی، په تاسو کې بهترین سړی دا ښه بزرګ نه دی. خیرکم خیرکم لاهله. رسول الله مبارک فرمایي په ټول جهان کې بهترین سړی هغه دی چې د خپل د کور والو سره ښایسته دی. او بیا څه فرمایي وانا خیرکم لاهلی. صرف تاسو ته دعوت نه در کوم ای صحابو، ای زما امتیانو تاسو له صرف دعوت نه در کوم، وانا خیرکم لاهلی. زه په تاسو ټولو کې د خپل کوروالا سره د خپل اهل و عیال سره ډېر ښه یم. اوس بهترین سړی موږ څه ته وایي او رسول الله مبارک بهترین سړی هغه سړي ته وایي چې کوم سړی د خپل اهل و عیال سره. او دا تعلیم اوس نبي علیه صلات وسلام ورکړی دی. یو وارې عایشې بیبي ته فرمایي ای عایشې بیبي وایي ما ته لږې اوبه راوړه. عایشه رضی الله تعالی عنها په جام کې اوبه راوړي رسول الله مبارک. نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي چې ای عایشې اوبه ته پیله وڅښه. هغه ورته وایي ای د الله رسوله تا غوښتي و ته وڅښه. وایي نه ای عایشې ته به یې څښه. عایشې رضی الله تعالی عنها اوبه وڅښه. نبی علیه صلات وسلام ورته فرمایي ای عایشې تا د کوم ځای نه اوبه وڅښل، کوم سیټ دی د جام استعمال کو؟ عایشه بیبي ورته فرمایي وایي دې ځای نه مې وڅښه. رسول الله مبارک خپل شونډې په هغه ځای باندې کېغوستې اوبه یې وڅښه. اوس دا تعلیمات دي. موتا چې کله په شریعت باندې برابر شي بیا هر څه اسان دي.